په دغه موبایل کې ټوله ساينس او ټیکنالوژي د دنیا ټوله علم چې دی هغه دلې ایگزیسټ کوي. میډیا لیټریسي یو پلیټ فارم دی. پر دې پلیټ فارم سبته و دنیا ته ښه مجلس رسوي او هغه کوم مجلس چې تا ته را رسیږي هغه مجلس باندې به ته سر خلاصوي چې دا رښتیا دي، دا درواغ دي، په دې کې یو فراډ خو نه دی. دا میډیا چې ده دا د دې کار دا دی چې دا یو سوچ جوړوي، یو نیریټیو بلډي، یو سوچ جوړوي، تا ته یو سوچ درکوي. اثرات شته، د دې اثرات دا رنګه دي کوم شیان چې ته سکرولوې ګورې هغه شیان تا ته بیا هغه در ښکاره کوي. هغه شیان چې ته ډېر وګورې هغه ستا د دماغ چې کوم سوچ دی هغه خواته اړوي. ډیجیټل پرایویسي ډېر خیال ساتئ، خیال دا رنګه ساتئ ستی چې کوم انسټاګرام آی ډي ده یا ټیک ټاک آی ډي ده د دې پاسورډ غټ پاسورډ دی. هغه شان تا ته راځي چې هغه ستا په ایریا کې ډېر استعمالیږي یا دنیا وغواړي چې تا له راشي، نو ته به هېڅ فضوله شان ګورې یا به ستا د انټرسټینګ شان نه وي. ته چې کوم شان سرچې ته هغه الګوریتم ماتوې، ته خپل انټرسټ وښایې. هر شي چې سکرول کوئ نه تیز سرچوه. و سرچ چې وراسې چې باید زه نن د زولوجي ټاپک ګورم، زه د میث ګورم، زه د فزیکس ګورم، زه د کلایمټ چینج د ګورم، هر هغه ټاپک چې ته ورواچې بیا د هغه الګوریتم چې دی ته پر آی شي باندې راولي، بیا هغه تا ته دغه ریلیټډ شان ښکاره کوي، بیا تا ته هغه فضوله شان هغه ناچ ګانې هغه له تا سره اړوي. موږ ته همیشه مثال هم پوزیټیو مثال ورکوو. یعنی یو سړی هر څه برابرولی شي. یو سړی و چې بلپې جوړ کړي، یو سړی و چې دا ټلیفون یې جوړ کړي، یا به دوه سړیان دا هغه څه چې ټوله دنیا یې استعمالوي. ټوله خلک په دې پوهېږي او خبر دي چې میډیا څه ته وایي. دغه رنګه سوشل میډیا، ډیجیټل میډیا، دا ټوله شان دا که موږ ټوله په یوه شي کې راغونډ کړو دې ته میډیا لیټریسي وایي. ټیک شو؟ یعنې د میډیا تعلیم چې هغه نن سبا په دا جدید دور کې ډېر ضروري دی. ضروري څنګه دی؟ مثال کے طور په د نن څه په زراو کلو مخته چې کوم ټیم زموږ مشران په غرو په ځنګلو کې ټایمونه تېرول، هغه ټیم د میډیا چې کومه ژبه وله کوم دغه هغه اوازونه لکه ته مرغیان او حیوانان اوري په اوازو باندې خپل پیغام رسوي در بله پورې. تی په کور کې چېرته پشي لیدلې ده چې هغه د پشي اکشني بچان نارې وي، هغه مور چې هر ځای کې هغه په ډېره منډه ورځي. یعنې هغه چې دی د هغه اوازونه چې چونکې موږ نه به پوهېږو خو د هغو به یو لینګویج خامخا وي، هغه به پوهېږي، هغه پشي مور ته راشي. دغه رنګه په هغه ادوارو کې اوازونه چې دي کوم ټیم چې دنیا له ژبې نه وی راغلي، یعنې رښتیا ولې انسانان وو خو ژبې نه ولې، هغه ټیم چې موږ په پری ډیولپمنټ سوسایټي کې موږ اوسېدل، پری امېچور سوسایټي کې موږ اوسېدل، مطلب امېچورټي په هغه سینس کې چې هغه دا اوس کوم جدید ډیولپمنټ دی هغه په هغه ټیم کې نو. یعنې خلکو چې ژبه نه ورغلې په اوازو یې پیغام سره رساوي. بیا سوکا خلکو ډیولپمنټ کېدی په ژبو په رښتیو په دې باندې پوهان راکله. بیا خلکو په غارو پر غرو کې پر دیوالو باندې کوم چې په د غره پاڼونو پر هغو باندې خلکو لیک کاوی او پر هغو باندې خلکو سکیچز جوړول، تصویران یې جوړول. که ته لیدلي نه په دا انیشن ګریک کې یا د ایجپټین چې کوم سیولایزیشن ګورو نه پر هغه تصویران جوړ شوي، یا د ممیز تصویران جوړ شوي، د حیوانانو جوړ شوي. نو هغه شان چې دی سوسایټي چې لږ لږ ډیولپ کېدله بیا ودا ته راورسو. د هغه بعد موږ ودرختو و پاڼو ته او پر هغه باندې بیا موږ لیک شروع کړي. په جدید سوسایټي کې په دا 15 to 16 سنچري کې چې کوم ټیم انډسټریل ډیولپمنټ راغلی په هغه شپو کې څه وسو د کاغذ پرنټ راغلی. د هغه څه مخکې پر کاغذ باندې لیک کېدی، د هغه بعد پر کاغذ باندې پرنټ راغلی. نو د میډیا چې د هغه د ټولو انسانانو د ټولو دنیا د یوه کونجه څخه تر بله کونجه پورې چې دي دا ټوله مجلسونه چې هغه ولو هغه رسېدنګ شروع سو. صحیح دی؟ یعنې موږ ته مسلمانان یو د نن څخه 16 کاله مخکې پیغمبر علیه السلام چې کوم پر هغه باندې کوم کتاب نازل سو قرآن، هغه ټیم څخه تر اوسه پورې چې موږ له را رسېدلی دی دا د میډیا تھرو رسېدلی دی. هغه میډیم چې دی هغه کتاب دی، هغه میډیم چې د خلکو په مغزو کې د اسلامي روایاتو د کلچر د علم دی چې هغه تر اوسه پورې موږ ته په مغزو، په کتابو، په مسجدو، په مجلسو کې دي زموږ د دماغو در کورو در سوسایټي باندې موږ رسېدلی دي.
نو دغه رنګه بیا ریډیو راله، بیا د پرنٹ میډیا بعد ریډیو راله، بیا ټي وي رالی، د ټي وي بعد چې دی بیا انټرنیټ رالی. انټرنیټ چې دی دنیا ته رالی هغه یو ډېر غټ انقلاب راوستی په دا میډیا کې چې هغه جدید دنیا ته موږ ډیجیټل میډیا وایو چې دا یو ډېر غټ انقلاب یې راوستی. د هغه انقلاب د هر شي فایدې او نقصانات دي. په دا سیشن کې موږ فایدې هم ګورو چې فایدې کم دي، نقصانات یې کم دي، او موږ په خپله وده باندې څرنګه دې څه فایده موږ اخیستلی سو. نو کوم ټیم چې ډیجیټل میډیا راله، د ډیجیټل میډیا څه چې دوی بیا په نیکسټ فیز کې بیا د سوشل میډیا چې کوم اپلیکیشنز دي لکه فیسبوک دی، انسټاګرام دی، ټیک ټاک دی، او نور دارنګه په زرو اپلیکیشن دي چې انسان د انسان سره جوړ کړي، انسان د دنیا د هر کونج سره، د هر جیوګرافي سره، د هر شي سره جوړ کړي. یعنی نن ته خبر یې چې په نارت کې څه دي، په ساوث کې څه دي، په ایست کې څه دي، په ویسٹ کې څه دي، کم جینیټک میک اپ د کم انسانان وسیږي، د کم خاورو د خمیرو سره وسیږي، پښتانه چیرې وسیږي، او نور عربیان چیرې وسیږي، چاینیز چیرې وسیږي، انګریزان چیرې وسیږي. هر سړی په هغه باندې خبر سو. او د انګریزانو کم کلچر او نصاب دی، د عربیانو کم کلچر او نصاب دی، د زموږ د پښتنه سیمې، د بلوچستانو، د سندیانو، د سراکیانو، د ګلګیتانو، د کشمیرانو په دې ټول کلچر باندې، په دې ژبه باندې موږ د سوشل میډیا په پاڼې سره یا په اړخ سره دا موږ ته دا شان راورسېدو. یعنی د میډیا کار څه دی؟ و تا ته انفارمیشن درکوي، تا ایجوکیټ کوي، و تا ته علم درکوي. د هغه علم سره ساتھ دا ټول شانو سره ایکسپوژر کیږي، ته په هغه شانو باندې سر خلاصې چې هغه ته سر په خلاص کې، نو بیا تا ته دا یو علمي شعوري نظام راستا په دماغ کې رایج کی چې په دنیا کې دا خلق ستا، دا انفارمیشن ستا، دا صحیح دی، دا غلط دی. نو میډیا چې دا هغه ته فیسیلیټیټ کوي، ته کمیونیکیشن درشایي. یعنی کمیونیکیشن د یو خبري رسایي، د یو مجلس رسایي په کتاب کې، پر ټي وي باندې، پر سوشل میډیا باندې، هر هغه سورس دا ټیم په جدیده دنیا کې شماري چې درته پورې یو پیغام راورسیږي. صحیح دی؟ تی ټول فلمان ګوري؟ شاهرخ خان پیژنئ؟ ګردی پیژنئ؟ اوکې. دغه رنګه د پی ټي وي ډرامو والا کسان همایون سعید هم ګرده پیژنئ؟ ګرده پیژنئ؟ یعنی دغه رنګه دغه ایکټرز چې دي، کوم خلک چې ایکټینګ کوي، کوم خلک چې سینګرز دي، سینګرز پیژنئ؟ دا ټیم د پښتنو ښه سینګر کوم یو دی؟ شاه فاروق. مطلب دا ګرد دا ټول ښه سینګران، ټول ښه سینګران، یعنی دا ټول ته پیژنئ. دا په کومه توګه پیژنئ؟ په دې کې به ډېر خلک ته مخامخ نه لیدلي، پر ټي وي به لیدلي. صحیح دی؟ پر سوشل میډیا به لیدلي. نو دا چې دی هغه ته دغه یو علم، یو پیغام، یو مجلس، یو خوندور غزل داسې د پوره رسیږي. مخکې به دا خالي پر مجلسونو او غزل او دا چې بو علمي تقاریر او علمي مجلسونه پر ریډیو باندې کېدو، بیا ټي وي ته رالو، بیا سوشل میډیا ته رالو، ډیجیټل میډیا ته رالو. نو د هر سړي سره موبایل وي، او د هر سړي په دغه موبایل کې ټوله ساينس او ټیکنالوژي د دنیا ټوله علم چې دی هغه دلې ایگزیسټ کوي. یعنی د میډیا کار دی چې هغه ته کمیونیکیشن تراولي، هغه اودینس ته چې هغه دلته ایگزیسټنس لري، او د انفارمیشن ډیلیوري وکړي، وتی ته د انفارمیشن راولي. د موږ سره د میډیا د پاره د موږ سره نیوز چینلز دي، د موږ سره فیسبوک دی، انسټاګرام دی، یعنی بلا د موږ سره د انفارمیشن میکانیزم دا ټیم موجود دی چې هغه پر سوشل میډیا او پر میډیا باندې چې دی هغه په توګه د موږ پورې چې دی هغه مجلسونو خبر را رسیږي. په دې کې موږ د مذهبي د مختلفو مذهبانو لکه کرسچنټي، د بودیزم، د هندویزم، د جینیزم، د اسلام دی، په دې اخر موږ ته علم راسي. مختلف کلچر چې په دنیا کې ایگزیسټ کوي، لکه د پښتنو خپل کلچر دی، د بلوچستان د خپل دی، د چاینیز د خپل دی، د سنټرل ایشیا د خپل دی، د یورو ایشیا د خپل دی، د روس د خپل دی، او کوم چې امریکن او ویسټرن کنټریز د هاري خطې خپل کلچر دی، خپل ژبې دي. دا ټول مجلسونو چې د موږ را رسېدلي دي دا تر میډیا را رسېدلي دي، یا هغه پرنټ میډیا ده، یا هغه چې د
سوشل میډیا ده یا هغه ډیجیټل میډیا ده. په دا توګه باندې موږ ته دا ټول انفارمیشن چې دي تر موږ پورې را رسېدلي دي. د ټلویزیون، د میګزین، د نیوز پیپر، د بوکو، د ریسرچ پیپر په اړخ سره. بل دا انفارمیشن لیټریسي، میډیا لیټریسي چې ده، یعنی د میډیا په باره کې علم چې دی هغه دومره ضروري دی په دې جدیده دنیا کې. لکه ته چې خوراک کوې، لکه ته چې غذا اخلې، لکه ته چې اکسیجن اخلې، یعنی دا د ژوند یو ډېر مهمه اړخ دی. په دې اړخ باندې سر خلاصوم، په دې اړخ باندې د دې په سمج باندې سر خلاصوم. دا د ځوانانو دپاره، د ځوانانو دپاره چې دی دا یو ډېر ضروري دی چې دا د میډیا علم چې دی هغه تا باندې دا دغه راولي چې مطلب ستا د پرشتیا سرخلاص ته شان انالایز کې، سپیشلی کریټیکل انالایز کې چې کوم مجلس روان دی څرنګه روان دی، بیا د هغه ایویلویشن وکړي، ایویلویټ یې کې، او بیا هغه بتاي کې یو نوی یو سیستم چې دی هغه اکټیویټ کوي، کریټي چې تا ته معلوم شي چې باید دا انفارمیشن صحیح دی غلط دی څرنګه دی. یعنی دا لکه زموږ چې یو سوشل ریسپانسبیلیټي ده، د مشرانو خدمت کوم، د مشرانو خبره مننګ، د استادانو خبره مننګ، اور سبق وینګ، اور د انسان د ځانه څخه انسان جوړونګ. دا غرنګه د میډیا لیټریسي یو پلیټ فارم دی. پر دې پلیټ فارم سبته و دنیا ته ښه مجلس رسې، اور هغه کوم مجلس چې تا ته را رسیږي هغه مجلس باندې به ته سر خلاصوي چې دا رښتیا دي، دا درواغ دي، په دې کې یو فراډ خو نه دی. د ډېرو خلکو سره فراډونه سوي دي. پر فیسبوک باندې میسجان وراځي تا ته پیسې در واستوم، یا زه ستا انډیوال یم په مصیبت کې ما ته پیسې راواستوه، هغه پیسې ورته وایسي نه. دا ډیجیټل فراډ چې دي دا بیخي ډېر سوي دي پر سوشل میډیا، پر انسټاګرام، پر ټیک ټاک باندې، پر دغه باندې. اور بل دا میډیا چې ده دا د دې کار دا دی چې دا یو سوچ جوړوي، یو نیریټیو بلډي، یو سوچ جوړوي، تا ته یو سوچ درکوي. یعنی ته پر ټیک ټاک څه ګورې، ته پر فیسبوک څه ګورې، ته پر انسټاګرام څه ګورې، یا نور چې کوم پلیټ فارمز دي، ته پر ټي وي باندې کوم چینلز ګورې، پر دا چینلز باندې چې کوم مجلس کیږي، کوم انټرټینمنټ دی، کوم ټول پروګرامونه چې چلیږي، د دې وشاته یو فلسفه کار کوي، د دې وشاته یو دماغونه ناست دي چې هغه پر تا پروډکټ خرڅوي، چې هغه پر تا باندې ښه خبرې خرڅوي، پر تا باندې علم خرڅوي، او داسې شیان دي چې هغه ته پروپیګیټ کوي، یعنی پروپاګاندا کوي دي. پروپاګاندا و دا ته رشته وایي چې یو شی وجود نه لري، دی د هغه وجود ظاهر کړي او د هغه وجود پتا ومني، او بیا ته پر هغه لار روان سي. صحیح دی؟ یعنی تا ډیټریک کوي، تا مس یوز کوي. د نن ځوانان چې هغه ډېر مهمه کردار لري د معاشرې په ډیولپمنټ باندې. ته به اوس وایې چې یار موږ د 9 10 فرست ایئر سیکنډ ایئر سټوډنټ یو، زموږ د دنیا د جدیدیت او د دنیا د طریقې سره زموږ د دنیا موږ مس یوز ولي کوي. په دې کې د دنیا څه کار؟ یعنی چې ته د یو پروپاګانډې مهمه د حصه جوړ شي. زه به ته یو دغه وکم، یو مثال درکم. په 2008 کې، په 2008 کې 78 یعنی 78 میلیون آیډیز چې دي، کوم آیډیز چې خلک اپلیکیشن استعمالي، آیډیز چې دي دا هیکس ولې. هغه 78 میلیون چې کوم آیډیز ولې هغه په یو پولیټیکل پروپاګاندا یا پولیټیکل آیډیولوژي یا نیریټیو یا په یو سوچ کې، یو جلا سوچ په خلکو کې خوراوي. یعنی 78 میلیون ډېر غټ تعداد دی چې په هغه تعداد کې د خلکو خپلې پرسنل آیډنټیټیز چې دي، دا کوم چې ستا آیډي ده دا هیکس، یعنی څوک یې هیک کړي او هغه په خپل مفاد باندې سم یا غلطه استعمالوي. په هغه کې بیا چې دا د فیسبوک چې کوم سی او دی اونر دی، هغه $5 میلیون چې دی هغه پینلټي پر ولګوله، پینلټي پر ولګوله چې باید د تاسو دا ستا په دا دومره ټیکنالوژي په دور کې تا دغه شی څنګه د تاسو دا دغه وسو چې د ستا ټیکنالوژي مس یوز وله. یعنی 78 میلیون یوزرز چې دي هغه آیډي چې د هیک کیږي او هغه په یو پروپاګاندا په یو نیو نیریټیو بلډینګ کې استعمالي د پولیټیکل گین د لپاره په دنیا کې. یعنی څونه غټ فراډ وسو، د یو عام سړي سوچ ضایع سو، د یو بل
پروپګیشن چې کوم هغه خلکو کاوه د هغه سوچ دی هغه وخوره دی. یعنی دا رنګه په جدید دنیا کې ډیر فراډونه کیږي. اوس موږ کار څه دی؟ موږ به د فراډ ځان څنګه ګورو. میډیا لیټریسي ته به د فراډ ځان څنګه ګورې او بیا به د دې ته انالایز کوي څنګه چې دا ښه کار دی، بد کار دی، ښه شی دی، بد شی دی، د اورېدونکو شی دی، د استعمال شی دی، دا هغه کوم شی دی چې هغه زما دپاره چې دی هغه مهمه دی. یعنی چې میډیا لیټریسي ته په دې خبرې چې واټ از مس انفارمیشن، یعنی هغه انفارمیشن چې هغه مس انفارمیشن درته پوره رسیږي، چې هغه فیک نیوز وي، غلط خبري. په دا سوشل میډیا باندې موږ ګورو، په دا سوشل میډیا پیج باندې خلکو غلط شان شیر کړي، غلط مجلسونه شیر کړي، هغه وجود نه لري. صرف د خلکو د پریشانی دپاره یا د انټرټینمنټ دپاره یا د مزاق دپاره هغه شان چې دی هغه انفارمیشن. اوس موږ کار څه دی؟ موږ به کریټیکلی تھینکینګ کوو، موږ پر دې باندې سوچ فکر کوو، غور به کوو چې آیا دا شی چې دی یعنی دا صحیح دی. دا به موږ ډیسیژن به موږ راخلو چې دا کوم شی چې زما مخ ته تېرېږي آیا دا صحیح دی، زه مخ ته شیر کوم که نه کوم شیر. هر هغه شی چې پر سوشل میډیا باندې یا پر نیوز باندې تا رالی ته به اول د هغه تحقیق کوي اور بیا به د هغه تحقیق تصدیق کوي چې دا پوسټ یا دا نیوز چینل دا خبره ورکړې دا رښتیا ده که دروغ ده، زه پر دې عمل وکم که نه وکم. یعنی اوس که دا اوس چې بی په توبه کاکړي او برشور کې چې دی دماکه سوی ده، یو چا پوسټ شیر کوي، نو دا خو سړی پریشانه کوي، ما هم پریشانه کوي، زموږ رایزان دي تربرونه په وطن کې اوسېږي. نو دا یو منډه ترنډه جوړوي. ته به اول څه کوې؟ ته به پوښتنه کوې، په هغه علاقه کې به ستا یو شناخته ټلیفون به ورته کوې، یا یو نماینده چې هغه د سیول بیروکراسي وي، یا یو دی خبرتیا چې هغه د میډیا سړی او جرنلست هغه له به ټلیفون کوي، یا به د هغه اتنټیک نیوز ګورې، د 2-3 کسانو څخه پوښتنه کوي، بیا که هغه معلومات وو بیا به هغه شیروي. د هغه رنګه که د مړي خبر وي، که د خوشحالۍ خبر وي، یا یو بل یو نوی آیډیا، یو انوینشن، یو جدید ایجاد یو چا کړی، د هغه به ته خامخا چې دی هغه معلومات اخلي او بیا به هغه د کوي. بل ته به د میډیا دا استعمال څنګه کوي، یعنی صحیح استعمال به څنګه کوي. صحیح استعمال دا دی چې تا ته الله علم درکړی دی، خپل سوچ درکړی، ته په دې باندې هغه شان شیرې، هغه شان اورې، هغه شان ګورې چې هغه ستا د اکیډمیک لایف سره وي. ټیک څو ته بدل اورې، میوزیک اورې، فلم ګورې، صحیح دی. بس یو په ورځ کې ساعتکۍ بدلې اورېدلې، په هفته کې یو ورځ فلم کتلی یا ډاکومنټري کتلی، په نور ورځ کې به ته د میډیا به ته څنګه اکیډمیکلی د ځان دپاره ښه کوې. په دې کې نیو چینلز دي، لکه هغه خان د اکیډمي د نامه څه چې دی یو اکیډمي ده، هغه چې دی هغه د سکول د سټوډنټس او رقم چې اکیډمیک کیلیبر دی پر دې باندې آیډیاز او سوچونه زړه و چشته وایي، د هغه سیستم چې دی، سایکولیټري سیستم چې دی، ډایجسټیو سیستم چې دی، د هارت څه میکانیزم دی، هیومن نیچر څه دی، سایکالوجي څه ده، سوشولوجي څه وایي، پاکستان سټډي څه وایي، دا ټول معلومات پر یوټیوب باندې، پر ټیک ټاک باندې، پر فیسبوک باندې، پر انسټاګرام باندې دی، خپل چینلز دي، پر ټي وي چینلز باندې دي. ته به هغه شان استعمالوي، هغه شانو شکار به نه جوړېږي چې هغه سوشل ایویلز وي، معاشرتي بیماریان او ستړیا او معاشرتي طور هغه شان چې دی هغه اکسپټیبل نه دي، سم نه دي. یعنی هغه شان که مثال کې طور په ته یو دی شی ګورې چې هغه په معاشره کې بد ورته ویل کېږي، چې هغه د ځوانانو د پکاره د مسلمانانو دپاره پکار نه دي چې هغه ته وګورې. یعنی ته به د خپل لیول کوم چې ستا د 9-10 د فرست ایئر سیکنډ ایئر لیول دی، ته به د اکیډمیکلی ته دا میډیا ځان دپاره استعمالوي. ستا فزیکس دی، زولوجي ده، باټني ده، کیمسټري ده، اسلامیات دی، پاکستان سټډي دی، میتھمیټکس دی، دا ټوله شان به ته پر ګورې. د دې سره سات جیوګرافي به پر ګورې، ورلډ ریلیجن به پر ګورې، دغسې سات چې دی هغه ورلډ کې کوم کلایمیټ چینج را روان دی او جدید کومې ټیکنالوجیز راځي په اے آی کې، په کمپیوټر ساینس کې، په کوانټم فزیکس کې، دغه شان چې دی دا به هغه ځوان چې هغه دا ټیم د هغه کوګنیټیو ډیولپمنټ شروع دی، پر کوګنیشن باندې کار شروع دی، دماغ یې جوړېږي، ستۍ خوځ دماغونه جوړېږي، ستۍ دا اوس دی دماغ جوړېږي، پر دې باندې به دا دماغ کې به یا ډاکټر وي یا به انجینیر وي، هغه دغه راځي. اوس ته به د دې د کوم چې میډیا لیټریسي ده د دې میکانیزم بیسیکلی د هغه دی چې په ته ځان په پوه کې چې رښتیا څه دي،
دروغ څه دي؟ کوم شی ستا د فایدې شی دی همیشه د خپل فایدې شي هغه فایده چې په فیوچر کې په مستقبل کې یا په دا حال کې وتا ته فایده درکړي. لکه اکیډمیک چینلز دي، سکالرز اوریدلی پر دنیا پر حالات باندې، پر وار پر پیس اینڈ کنفلکٹ ریزولوشنز باندې، پر جدید ټیکنالوژي باندې به ډیره دنیا د چاغه ته معلومات درکړي، پر ریلیجن، پر جیوګرافي، پر اسلامیات، پر ساينس، پر اي اي، پر دې شان باندې. یعنی تب هغه شان ګوري چې هغه ستا د فائدې د پاره چې هغه مهم وي او تا ته فائدہ در ورسي، هغه شان وګوري. هغه فضول شان ستا ټایم در ضایع کوي چې سکرول کوي، یو شی واړو بل شی واړو، بدل راشي بل شی راشي، هغه شی راشي هغه شی راشي، هغه فضول شان چې هغه ستا ټایم در ضایع کوي. بیا هغه سکرولینګ دی شی دی هغه ته بل خواته اړي. په دې کې سپانسر پروګرام راځي، هر سړی چې دی هغه خپل پیج سپانسر کولی شي چې هغه سره فیلډ سره ریلیټډ یې نه. نو هغه شان چې دی هغه بیا مخ ته راځي او هغه مخ ته چې دی بیا هغه ته هغه تاوانونه در رسوي. صحیح دي؟ د هغه رنګه ته به ځان پروټیکټ یې، خپل فیوچر به پروټیکټ یې. اوس ته به وایې دا سوشل میډیا فیوچر څنګه خرابوي؟ سوشل میډیا زما فیوچر سره څه ټیک ټاک زه کوم، زه ګورم ټیک ټاک صرف د دې لپاره نه دی چې ته چیر روانه تا ویډیو جوړه کړه. ټیک ټاک باندې خلک خپل سوچ، نریټیو، خپل فلسفه، خپل بیانیه ښکاره کوي. پر هر سوشل میډیا پلیټ فارم خلک خپل بیانیه ښکاره کوي. که یو سړی کپړې خرڅوي هغه یې پرتا خرڅوي، هغه پروډکټیو او پروډکشن انډسټري ده، کپړې پرتا خرڅوي، ګوټونه پرتا خرڅوي، هر شادونه پرتا خرڅوي، ټي وي پرتا خرڅوي، موبایل فون پرتا خرڅوي. د ایډورټایزمنټ چې را روان دا پر دی نه دا ایډورټایزمنټ یو ټول دی پرتا باندې خلک شان خرڅوي. ته باید چې هغه داسې پرموټ کړي چې دا هغه اکیډمیکلی شان واخلي چې زما د سکول، زما د تعلیم، زما د فیوچر دپاره کوم شان دي هغه شان واخلي. او بیا خپل هغه میسج تر دنیا پور غواړي پر خپل ټیک ټاک آی ډي باندې لوډ کړي چې زه انعام الله د 9-10 د فرست ایئر سټوډنټ یم، زموږ دا شایسته سکول دی، زموږ په سکول کې دا استادان ډېر ښه سبق ورته وایي. او یا زموږ د سرکار هڅه دا ده چې موږ ته یو کرکټ ګراونډ را جوړ کړي، موږ ته پیویلین را جوړ کړي، موږ ته ښایسته لیب راکړي. یا ته خپل پیغام چې زما په نظر باندې د پشن ډیولپمنټ څرنګه کېدلی شي، د پشن مسلې څرنګه سره خلاصېدلی چې رایې سره یو سو، مجلس سره یو کو، او د سټوډنټ او د کوم چې د معاشري چې کوم برایان دي هغه ختم کو، سره یو سو، نو د اپشن د به ترقي ورکړو. خپل سوچ پر دې باندې ته داسې پوزیټیولی چې دی هغه خورولی شي. اچھا چې ته دا خپل سوچ خورې، هر سړی د هغه رنګه خپل سوچ خوري، دا په دا سوشل میډیا باندې باید یو پوزیټیو سوچ جوړیږي، د دنیا پورې به رسېږي چې باید د پښین خلک یا د بلوچستان یا د پاکستان چې کوم ځوانان دي هغه دا سوچ لري او دا سوشل میډیا چې دی ډېر پوزیټیولی چې دی هغه د خپلو کارو دپاره استعمالوي. بیا په دا میډیا لیټریسي کې یو ابنارملیټي ده، ناجوړي چې هغه ته موږ وایي، یو ډس آرډر دی. اوس په دغه ډس آرډر باندې به ته سر خلاصوي چې دا کوم شی دی چې په دې باندې موږ ته سر خلاص کو، او د دې سر خلاص سره زنګ سره چې دی هغه موږ د یو دنیا د یو سړي د ذاتیاتو خیال وساتو، د یو چا د کلچر خیال وساتو، د خلکو د مذهبو خیال وساتو. دلته هر سړی چې دی هغه ادب لري، ریسپیکټ لري. که ته غواړې چې ته نور انسان خلک تا ته عزت درکړي، ته به اول نور ته عزت ورکوې. نو چې تا نور ته عزت ورکوي بیا خلک تا ته عزت درکوي چې یار دا خو سیال سړی دی. یعنی سیالي چې ده هغه په سیالي باندې، که ته سیال وې خلک به تا سره سیالي کوي. که ته ناسیاله ولې نو بیا هغه ستا ناسیالي پر خلکو هم اثر کوي. که ته سیال ولې ستا سیالي هم پر خلکو اثر کوي. دا مخکې خو به پر رویو، په بیهیویر، په تعلقاتو باندې معلومېدل چې دا کوم سیال دی که ناسیاله دی. اوس پر سوشل میډیا معلومیږي که خلکو سپکتوب ورکاوي، فسادي خبرې کولې، شکنځا یې کولې او کوم ته بد رد ویل، دا فساد کریټي. دا د سوشل میډیا نیگیټیویټي ده چې دی استعمالي. ته به په پوزیټیو وی استعمالې، خوشحالي اظهار به کوې، علمي خبرې به خورې، یعنی هغه خبرې، هغه مجلسونه، هغه شان به کوې، جوړوې به چې هغه د دنیا، د قوم، د معاشرې د دې لپاره د ترقي سي. ولې دا ټیم دا ډیجیټل میډیا چې ده، دا سوشل میډیا چې دا یو ژوند دی، دا یو دنیا ده. په هغه دنیا کې موږ ژوند کو او په دې کې دا سوشل میډیا زموږ حصه ده.
نو دا زموږ چې حصه ده دا پر موږ باندې اثر اندازه کیږي او زموږ سوچ پر دې اثر اندازه کیږي. اوس تک میوزیک تعالی راځي زموږ د اکثر د پښتانه مایل دي د ټیک ټاک کې میوزیک جوړي غانې جوړي یا میوزیک او غانې او ډانسونه دا اوري تا به چې ته دا شان راواړې اکیډمیکس ته پدې کې ساينس لیب ته راواړه و لایبرری ته راواړه و بوک ته راواړه چې بایز ما یو بوک وای ما پر سیرت باندې یو بوک وای ما پر ریلیجن یو بوک وای ما د پر ساينس پر فلسفرز باندې پر ابن خلدون باندې ما یو کتاب وای هغه کتاب مجلس چې دی بیا پر سوشل میډیا شیر کړ چې ابن خلدون په دا پلاني کتاب کې پلاني بیانیه لري د دې بیانیه زموږ د جدید معاشره ضرورت دی او دا موږ خورولای سو او د دې سه یو دنیا ته یو فائدہ زی یعنی ته دا بیانیه کارکې پر سوشل میډیا باندې نو ته به هغه نیگیټیو هغه کوم چې چپاړ اخ دی هغه به ختم کړي کوم چې هغه سیده اړخ دی پر هغه سم اړخ باندې به دا سوشل میډیا چې ته دا پروګرام به چلای پروموټ هي بیا اچھا یو دی مس انفارمیشن چې دی هغه ټوټلی بیسډ آن فیک نیوز چې هغه غلط خبرې پروموټي غلط پوسټونه کوي پر سوشل میډیا باندې دا غرانګه پر ټي وي باندې پر هر څه باندې چې دا مس انفارمیشن راځي کله کله د سټیټ میډیا دا چینلز چې دي ټي وي چینلز چې دي هغه د خبر ورکي بیا هغه ترتیب وکړي چې دا خبر غلط ولو نو موږ څه غلط خبر سوي دي نو دا څنګه دی یعنی دا مس انفارمیشن چې دی هغه فالس نیوز انفارمیشن چې خوري پر سوشل میډیا باندې پر ټي وي چینلز باندې یا پر هر هغه اپلیکیشن چې هغه د جدید دنیا حصہ ده پر هغه باندې دی خوري نو دا چې دی ودته مس انفارمیشن وای اچھا بل دی ډیس انفارمیشن اوس ډیس انفارمیشن چې دی هغه هم د یو پیغام رسوي دي یعنی مس انفارمیشن هم یو پیغام رسوي کو هغه غلط رسوي او ډیس انفارمیشن چې دی هغه هم یو پیغام رسوي هغه څنګه پیغام دی یو چا دا نمونه اوریدل دي کنه دی اوریدل ته کی سار دیوچا پوسټ یاد دی چې یو پوسټ کړي یو پوسټ لیدلې پر سوشل میډیا باندې یستا سار وخت کوم پوسټ ولې تیر اوشه یو چا ویل دی فیسبوک یو چا سار وخت استعمال کړی دی انستګرام یا ټیک ټاک وس سره سره واخد اخر ټیم چا استعمال کړی دی یس اینی ون تا استعمال کی تا چی استعمال کی دا چش معلومات لراله اچھا تا آخری چې دی هغه 27وی عینی ترمیم تا پوسټ ویل دی اچھا اچھا بل دی ډیس انفارمیشن اوس ډیس انفارمیشن چې دی هغه انفارمیشن دی چې هغه غلط انفارمیشن وي او د تی پور راورسیږي یعنی اوس د ډیس انفارمیشن او د مس انفارمیشن یو کوچنی ډیفرنس دی یعنی مس انفارمیشن هغه شی دی چې ته په غلطی کې شیر کې یو خو غلط خو ته په غلطی کې د تاسو شیر سي او ته پر سوشل میډیا باندې لکه د پښند خلک سي پوسټ شیر سي چې پلانې د ماکا وسوله تعقب شیر کې نو هغه چې دی دا په مس انفارمیشن کې راځي او ډیس انفارمیشن چې دی هغه پیورلی چې دی هغه انکریکټ نیوز وي هغه چې هغه فالس نیوز وي انکریکټ انفارمیشن وي اور د یو قوم د پاره د یو دغه د پاره چې دی هغه استعمالي یعنی خلک یې استعمالي مس انفارمیشن چې دی هغه انفارمیشن دی چې هغه ان انټنشنلی چې دی هغه تاسو شیر سي په غلطی کې دی چې تاسو شیر سي داغه مقصد دا نه چې هغه فالس نیوز یا فیکس نیوز یا یو څوک هرټ کی لیکن ډیس انفارمیشن چې دی هغه پیورلی چې دی هغه یو سپیسیفیک نیریټیو د ایډیولوژي دی یو پری پلان ته چې دی هغه شیریږي پوسټیږي اور چې هغه انکریکټ انفارمیشن چې دی هغه و کمیونټي ته ورکوي دا څنګه یو بل دی مل انفارمیشن چې دی هغه رښتیاګو نیوز وي مل انفارمیشن چې دی هغه یو رښتیاګو نیوز وي رښتیاګو خبر وي لیکن هغه خبر چې وي هغه داسې خبر وي چې هغه وی رښتیا لیکن هغه یو څوک هرټي
څرنګه هټي مثال کے طور پہ دا ویکی لیکس دی یا نور چې کوم داسې انټرنیشنل یا په پاکستان کې داسې خبرونه دي چې هغه شایع سي یا هغه د یو جرنالست در خولې ووځي یا یو په کتاب کې یا په یو نیوز پیپر د آرټیکل حصه جوړه سي هغه د دې دپاره یې خو رښتیا خو په هغه باندې یو سړی چې دی هغه زهیر کېږي نو دې چې دی مل انفارمیشن وایي مس انفارمیشن هغه دی چې ته په خبر نه یې په غلطي کې تاسو یو شی شیر سلو پر سوشل میډیا باندې تا تحقیق نه وکړئ او راکم سړی چې دی هغه هم یو اتنټیک سورس د هغه څه شیر سي یعنې ته ستا نیت دا نه وي چې چاته نقصان ورسوي او ډیس انفارمیشن هغه پیورلی غلط انفارمیشن دی ته انټینشنلی په ذات خود ته شیر کړي چې خلک چې دی هغه ډیسوي کې ور غلطه کوي او مل انفارمیشن چې دی هغه رښتیا خو د هغه څه خلک چې دی هغه هاټي شي د خلکو ذاتیات یا د خلکو پروفیشنل چې کوم پرایویسي وي یا کوم کریکټر پرایویسي وي هغه چې دی هغه لیک شي هغه سوشل میډیا ته راشي هغه خو یې رښتیا خو د هغه پر کریکټر او پر ژوند او پر د هغه پر خبرو پر د کردار باندې چې دی یو سوالیه نشان جوړېږي او خلکو ته ایکسپوزه کېږي نو الله تعالی چې وایي چې پرده یې شته نو دلته پر سوشل میډیا باندې به هم ته د خلکو دی شان چې هغه غیر محفوظ وي یعنی هغه سماجی د اخلاقیات دایرې څخه وتلي او ته هغه شان پر سوشل میډیا باندې یو څوک بې استکۍ شعر کوي یو خو رښتیا خو ته شعر نو په دې شان کې به موږ هم د خلکو چې دی هغه موږ خیال ساتو اچھا کوم چې ډیس انفارمیشن دی دا موستلی چې دی دا د یو پروپاګانډې مد کې جوړیږي پروپاګانډا څرنګه یعنی سیاسي انتخابات کیږي یا یو بل داسې پروګرام یو روان وي نو په هغه کې چې دی هغه بیا دا شان چې دی دا پروپاګیټ کوي یعنی په پروپاګانډا په تیر تا ته خلک درشای او کوم چې ډیس انفارمیشن دی هغه لیک انفارمیشن وي رښتا خو هغه لیک وي هغه د تی پور را رسیږي او بل دا سوشل میډیا چې دا خو ته یعنی موږ ډیره نون سیریس اخو سوشل میډیا موږ ډیره نون سیریس اخو خو د نون سیریسنس وجه څه ده موږ ولې نون سیریس اخو موږ ته خدای نه معلومه چې د دې اثرات شته د دې اثرات شته د دې اثرات دا رنګه دي کوم شان چې ته سکرولې ګورې هغه شان تا ته بیا هغه در ښکاره کوي هغه شان چې ته ډېر وګورې هغه ستا د دماغ چې کوم سوچ دی هغه خواته اړوي یا به خپل شی په در خرڅوي یا به ستا سوچ در بدلوي یا به تا ډیټریکوي او غلط لارې کې به دې بیایي یعنی د هغه میډیا تا و غلط لارې ته بیایي په دې باندې په زرو شان لګېدلې دي نه لکه و دې ته ډارک ویب وایي په دا ډارک ویب کې د دنیا غلط کارونه کېږي لیکن موږ به څه کوو موږ به د هغه سوشل میډیا د هغه میډیا چې دا موږ په یو ډیجیټل میډیا موږ په یو ډېر ښایسته منظمه طریقه باندې د خپل سوچ په مطابق د خپل کورني ژوند او د خپل اکیډمیک ډیولپمنټ په مطابق به دا موږ استعمالوو یو همیشه دا ډیجیټل پرایویسي ډېر خیال ساتئ خیال دارنګه ساتئ ستاسو چې کوم انسټاګرام آی ډي ده یا ټیک ټاک آی ډي ده د دې پاسورډ غټ پاسورډ ایږدئ ګران پاسورډ ایږدئ او همیشه چې ته یو آی ډي جوړوئ یو شی یو اپلیکیشن جوړوئ په هغه کې پرایویسي سیټینګ یې کوئ او ګرد عمر چې ته شی کوئ سکرول کوئ یې سرچ انجن ته ځئ سرچ انجن ته ځئ په هغه کې ګورئ سکرول کوئ یې چې ډایرکټ موبایل راخستی او ډایرکټ دلته سکرول کوئ داسې دی اړی دا رنګه به نه اړی ټیک شو ته به څه به کوې ته به سرچ له ورځې په هر دغه دا سرچ لګېدلی دغه سرچ له چې ته راغلې په دې کې به ته شان سرچوې د هغه رنګه په هر اپلیکیشن کې سرچ انجن وي یا ته چې کوم شان سرچې اکیډمیکلي یعنې ما زه دا خبره بار په دا کوم چې سوشل میډیا ستاسو پر دماغو باندې ډېر غټ اثر کوي ستا کار دا دی چې ته سوشل میډیا دا رنګه استعمال کړې چې هغه یو پازیټیو اکیډمیک چې دی نریټیو بلډ کی یو ښه خبره شایسته خبره درته پورې راورسیږي او ورته دا خبرې څخه استفاده واخلي یعنی د پیس او د امن لپاره استعمالولی شي د کنفلکټ ریزولوشن لپاره استعمالولی شي د اکیډمیک ډیولپمنټ لپاره استعمالولی شي د سوشل ډیولپمنټ لپاره استعمالولی شي دا د هر شي لپاره استعمالیږي یعنی موږ به هغه کار کوو چې په هغه شي کې زموږ فایده وي د پرایویسي خیال به ساتو د خپلې او د نورو د پرایویسي خیال به ساتو کوم چې ایتیکلی ان ایتیکلی شان دي یعنی غیر سوشل شان دي یا غیر سماجی شان چې د هغه زموږ پر سماج باندې اثرات نشته هغه شان چې دي هغه موږ پر سوشل میډیا نه ګورو نه به اورو نه به خورو پر دې باندې
د ټول سر خلاص سو د یو چا که یو کوشن وي یو ور بیا زه یو ډیر مختصره یو ور بیا واضح درته وایم چې سوشل میډیا لیټریسي دومره امپورټنټ ده لکه ستا و سکول ته راتلک دا ستا د سکول د راتلک د وچې یعنی ته مستقبل جوړوې د هغه رنګه د سوشل میډیا لیټریسي چې ده دا تا ته یو مستقبل در جوړوي هغه مستقبل هغه اکیډمیک لرنینګ چې ته په کتابو کې کوي هغه ته د سوشل میډیا سره یو په یو جدیده طریقه کولی شي پر د فیسبوک پر پاڼه باندې د انسټاګرام پر پاڼه باندې د ټیک ټاک پر پاڼه باندې ډېر غټ غټ سکالرز راځي موږ خالي بدلی اورو پر دې باندې انټلیکچوالز راځي پر دې باندې بي بي سي ده پر دې باندې سی ان ان دي پر دې باندې نېشنل جیوګرافیک چینلز دي پر دې باندې د دنیا هر هغه چینل چې هغه اکیډمیکلی ښه پرفارمنس لري د دنیا د کشنیانو د بچانو د پاره خلک ډېر ښایسته اړخونه لري چې هغه ته خپل سټیج کوم اکیډمیک کورسونه دي زولوجي بیولوجي فزیکس کیمستري اسلامیات اور پاکستان سټډیز دا ټول شان چې دي پر دا سوشل میډیا باندې موجود دي اور باید چې هغه شان موږ ته استعمال کو کور ته و مور ته و خوند ته و نور دغه ته موږ دا ووایي چې پر سوشل میډیا باندې هغه شان ګوري هغه شان پرموټوي چې هغه زموږ د معاشرې د ډیولپمنټ دپاره د اصلاح دپاره دا نه چې موږ هغه شان وګورو چې هغه معاشره خرابه کړي بېحیایي راولي اور ما د خپل ایجوکیشن کیریر چې دی ما تباه کړي و شاته مې بوځي یو لګژري سفیر ما ته راوښایي واغه خواته به موږ تګ نه غواړو موږ به سوشل میډیا چې کوم دی کومه هره میډیا چې کوم پلیټفارم دی هغه به موږ پیورلی اکیډمیک استعمالوو پیورلی چې دی موږ به د معاشرې او د ځان د ډیولپمنټ دپاره د اصلاح دپاره د هغه دپاره چې هغه موږ ته یو فایده راورسوي د دې دپاره به موږ استعمالوو تھینک یو د ځوان سوال واورئ جی سر زما سوال دا دی چې مثال یو انسان هغه مهنت زیات کړی په بیسیک مثال اف کې یا په بیسیک نه تعلیمي لیول باندې زیات مهنت کړی او د مثال دا پر امید 100% دا امید یار زه به سیټ اخلم د میډیکل دپاره او سره یو هلک دا د راځي چې هغه د سیټ په پیسو باندې واخلي دوی د سکول د تعلیم سره ډساپوینټ سي سر دې باره کې ستا کومه رایه ده ثینک یو ګوره کرپشن چې دی هغه په هره معاشره کې کیږي او د هغه کرپشن روکدام چې دی هغه ځوانان یې کوي اور پکار دا دی چې موږ هر سړی که یو سیټ په پیسو واخلي هغه دې دا سیټ د دې څخه انکاري سي یعنی هر ګوره موږ په معاشره کې موږ دا دغه لرو چې یعنی دا سیټان چې دي ټوله که د میډیکل دي که د انجینرینګ دي که د کمیشن دي دا خرڅېږي اوس هغه سړی دی په دا شعور په ځان کې راولي چې دا زه د یو بل سړي حق خورم اول خو دې هغه سړی د دې څه دغه سي بل په سیسټم کې خامخا فلات شته اور دا د الله د انسان سره وعده ده چې ستا مهنت نه ضایع کوم مهنت نه ضایع کیږي یو اره به ته ډساپوینټس یو 19-20 به اوس یو ځای کې به یو سړی دا کرایم چې دی دا همیشه 1-2% یا دا په پوینټس کې وي نو دا رنګه دی چې په هغه ډېر دغه کې چې هغه ښکاره کېږي نه سپیشلي په اکیډمیک لیول کې نن سبا چې دی لکه ایچ ایس سی چې د یا نور چې کوم یونیورسټیان اګزامونه اخلي دا اوس ډېر چینلایز دي په دې کې اوس چې دی هغه ډېر کم کېږي خو باید دا موږ اوازونه دا موږ پر سوشل میډیا باندې اور پر دې باندې یو ریسپانسبیلیټي مهم وچلیږي چې موږ هر هغه سړي ته پیغام ورسو چې هر سړی هغه خپل شی په خپل مهنت واخلي نو چې څونه په موږ کې شعور زیاتېږي هغونه چې دی هغه کرایم کمیږي سوال دا دی چې تا ویلې چې کله د موبایل لاک خلاص کې هوم سکرین باندې ډایرکټ اپ مه راوله او سرچ یې کړه د دې سرچ کومه فایده ده او کوم تاوان دی یو منټ ته ور بیا کوېسچن وکړه تا ویل چې کله موبایل لاک خلاص کې د اپ چې ته اړې دا راړېدو کې مه راوله سرچ یې کړه بیا یې راوله د دې سرچ کومه فایده ده کوم تاوان دی اوکې دا په میډیا لیټریسي کې یو نوم دی و هغه ته وایي سوشل میډیا الګوریتم سوشل میډیا الګوریتم دا سوشل میډیا پر یو فارمولا باندې فکس فارمولا باندې کار کوي دا یو څه شاندار انګر چې هغه سپانسر سي سپانسر لیکلی تعالی راځي هغه ته سوشل میډیا پلیټفارم باندې پیسې ملاو شوي نو هغه ستا مخ ته ښکاره کېږي یو څه شاندار دی هغه رینډملی راځي هغه په یو ایریا کې ډېر خلک یې ګوري نو هغه الګوریتم هلته کار کوي نو هلته هغه شان چې دی هغه ښکاره کېږي اوس که ته ډایرکټلی کار کوې نو هغه شان تا ته راځي چې هغه ستا په ایریا کې ډېر استعمالیږي یا دنیا وغواړي چې تا له راشي نو ته به هېڅ فضوله شان ګورې یا به ستا د انټرسټینګ شان نه وي ته چې کوم شان سرچې تا هغه الګوریتم ماته ته خپل انټرسټ وښایې چې یعنې زه د فرست ایئر سټوډنټ یم
نو زه غواړم چې زه په بیولوژي کې یا په زولوژي کې چې دی هغه یو د هارت سیستم وګورم یا زه د سایکولوژي یو شی وګورم، نو هغه څوکه چې دی هغه شان چې دی هغه به تعالی هغه شان هغه په الګوریتم کې به هغه شان راځي چې ستا انټرست دی، چې ته رینډملی ورسي هغه شان راځي چې الریډي هغه کمیونټي سوسایټي وګوري او هغه خلک چې پر تا باندې امپوزي هغه ګوري. نو ستا لپاره پکار دا دی چې ته هغه الګوریتم یې جوړ شي چې هغه ته غواړي، یعنی تعالی اکیډمیک شان راځي د علم او د نالج هغه شان راځي، هغه شان نسی درا چې هغه اکیډمیکل نه وي، چې هغه د سوشلز ایولز یې سوي، یعنی بې پردګي کی بې حیايي کی هغه شان بیا نه راځي. الګوریتم خو نه میجورټي هغه شان راځي چې هغه کتل کیږي یا هغه سیستم کوم شان غواړي هغه تعالی راځي. نو ته چې سرچ ته راواسته نو ته هغه الګوریتم ماته او هغه ته خپل یو سوچ وشای چې به زکم شی غواړم هغه به تا د سیدي هغه میډیا درښکاره کوي. تا وویل چې میډیا ډیر براډ دی او تا ډیر بینیفټس لري او ډیر پلیټفارمز پر میډیا باندې. سر تا ډیر بینیفټس لري، نو ته هغه بینیفټس راوښیه سر چې تا جنګین کړی دی د میډیا سره. Okay, very good experience. Good question, and I'm sharing my experience. The social media, زه چې کوم ټیم سوشل میډیا پیج خلاص کوم کاغه فیسبوک کی ټیک ټاک وی هغه شان وی. نن سبا زما انټرست دی هغه په د کوسمولوژي کې زیات دی، په یونیورس کې، په کوانټم فزیکس کې، په سایکولوژي کې. یعنی زه په یونیورسيټي کې یو سبجیکټ دی چې هغه زه سایکولوژي یو سبجیکټ هم ورته وایم په لورلای یونیورسيټي کې. نو زه هغه شان ماته راځي چې هغه زما د کورس حصه ده. نو زه چې په کورس کوم شی ګورم، یعنی کوم شی زه په لایبرري کې یا په ګوګل سرچ کې اچوم ګورم، ماته پر ټیک ټاک باندې، پر انسټاګرام باندې، پر سوشل میډیا باندې ماته د یونیورس کوم د کاسمیټک ورډ چې کوم میکانکس دی هغه زما مخته راځي، د سایکولوژي چې کوم تیوریز دي، کوم نوې نالج دی هغه ماته راځي، او زه هغه شان ګورم. په مطلب ته په یو کتاب کې یو آیډیا چې دا هغه تاسو کتاب ډېر امپورټنټ شی دی نه، لکه څومره ټایم چې موږ سوشل میډیا تر کو دغه ټایم موږ کتابو ته مرکو، نو هغه شی چې ته په کتاب ګورې هغه شی ته برته پر سوشل میډیا باندې هم کتلی شي. نو هغه چې دی هغه به ستا آیډیاز د سټرونګ تا ته نوي ټیکنیکس درښایي چې نن پرون په دنیا کې دا سړی دا مجلس کړی دی، یوه ورځ دا مجلس سوی دی چې هغه کتاب او ریسرچ پیپر راځي د هغه باندې یو چا یو سوچ یو نظم تا ته راځي. نو پر سوشل میډیا باندې ټوله پر سوشل ډیولپمنټ، پر پیس ډیولپمنټ باندې کوم کار کیږي هغه زه پر سوشل میډیا وګورم. پر سوشل میډیا باندې زه کنیکټ کلم د هغه خلکو سره چې هغه زما د سوچ خلک دي، چې هغه پر پیس اورینټیشن باندې کار کوي، پر سایکولوژي باندې کار کوي، پر سوشل ډیولپمنټ باندې کار کوي. د هغه خلکو سره زه کنیکټ کلم، د هغه خلکو سره زموږ رابطې دي، د هغه خلکو سره د هغه سوشل میډیا د پاڼې سره موږ کانفرنسز سیمینار موږ هغه سره پیژندل نه، پر د سوشل میډیا پر پاڼه موږ سره وپیژندل او موږ د هغه سره کنیکټ شو. که د هغه دنیا په هره کونه کې راستي هغه موږ کانفرنس ته، سیمینار ته، پروګرامو ته غواړي، موږ هغه راغواړو. نو دا لایک مایندډ پیپل چې دی هغه پر یو پیج سره کنیکټ وي. دا فایده ما زنه اخیسته د ورته یم بایزن وخت. یس اینی کوېسچن؟ سر زما کوېسچن اول دا دی چې مطلب زموږ دپاره دا زموږ کم ایج عمر هلکان دې دپاره سوشل میډیا کومه اونر دی چې دوی خپل کې او هغه د وراروان مخ دی له بیخي ډېر په کار راشي او هغه په ذریعه باندې مطلب نن سبا چې کوم جابس شان ډېر کم دی چې په هغه دوی بزنس کولی سي او هغه باندې ځان ته د اکانومي مطلب دی د معیشت خپله ذریعه جوړولی سي. او دویم کوېسچن دا مطلب سمپل دی سر چې موږ پر سوشل میډیا باندې اکثره خلک اوس تنقید کوي، مطلب یو بل باندې تنقید یا سیاسي پارټیانو باندې، دا تنقید څنګه دی؟ او دریم شی چې کوم دی مطلب موږ خپل دا کم خلک چې وینو چې هغه یا دا کارونه کوي هغه خراب هغه خلک موږ څنګه په دې اویر کولی سو چې دا شی مه کوئ؟ نو دا درې سمپل کوېسچنز دی که چیرې. اچھا زه پر سوشل میډیا باندې ته ایز ا ایڈورټایزمنټ ټول استعمالولی شي چې ته اوس یو شی جوړی، یو کمپنی فیبریکس جوړی، یو شرټ جوړی، یو ګوټ جوړی، یو جرابه جوړی، یو بنین جوړی، یا بل یو ټوکري جوړی، یو بل د شی چې هغه پیکینګ ټایپ شی وي. دا به اوس خو ته خپله سوچ کوې چې ته په انټرپرینرشپ کې یعنی ته دغه نیو سټارټ اپ چې تا ښه نوی کار سټارټوي د دې ته ایډورټایزمنټ کولی شي، ډېر ایزیلی دې ایډورټایزمنټ کېږي. بل زه دا وایم ته پوډکاسټ کولی شي. ته پوډکاسټ سټوډیو دا چې مطلب تاسو سره یو موبایل، یو کیمرا، یو سټینډ دا در سره ته پر هغه باندې خپل د پشن د روایاتو، د کلچر، د علمي او د سیاسي سماجي مجلسونه خپل ځوانان ته کولی شي چې بای زما سوچ دا دی دلته دا مجلس کېږي، زه غواړم چې دا مجلس دا رنګه اوسي. یعنې ته یو ډېر ښه سوچ دی هغه پر د سوشل میډیا باندې خورولی شي، یعنې بزنس آیډیا راوړلی شي ورکولی شي، پوډکاسټینګ کولی شي. دا ستا
آیډیا پروموشن کوي، ستا پروډکټ پروموشن کوي، ستا آیډیولوژیکل پروموشن کوي، د کلچر دوار شي د پروموشن او د کنیکټیوټي دپاره چې دی هغه سوشل میډیا چې دی هغه پلیټ فارم دی چې سره دنیا سره کمیونیټ کوي او دنیا سره دی پر یوه پیج باندې راولي. یس any other question؟ زما سوال دا دی چې دا کوم د دې میډیا چې کوم امپورټنس دی دا په معاشره کې دا د ډېرو خلکو ته دی دا نه در معلوم چې د میډیا موږ پازیټیولی څرنګه استعمالو، نو د دې اهمیت په معاشره کې هم کولو دپاره موږ کوم طریقې کولی سو او کوم ادارو پر دې کار کړی دی؟ پر میډیا لیټریسي باندې په پاکستان کې ډفرنٹ ادارې کار کوي. موږ ریسنټلی یو میاشت مخکې موږ یو ټریننګ واخیستی د انډیویژول لینډ د یورپین یونین په اړه سره هغه یورپین یونین سپانسر کړی و او ګراوند اپریشنلټي چې ده هغه د انډیویژول لینډ سره وله هغه یو ټریننګ موږ سره راکوي پر میډیا لیټریسي باندې. یعنې دا رنګه ډېر پلیټ فارمز دي چې هغه پر میډیا لیټریسي، پر ډیجیټل میډیا لیټریسي ان سوشل میډیا لیټریسي باندې کار کوي، د هغه پر ایجوکیشن باندې کار کوي. ګوره اوس اول کس یې زه یم چې د محمد نبي پر انویټیشن باندې پر میډیا لیټریسي باندې یا پر ډیجیټل میډیا لیټریسي باندې زه راوغوښتم او زه دا ټیمز کې یو مخته ته ولاړم موږ تا ته هغه انفارمیشن درکو. یعنې دا یو پلیټ فارم دی. یعنې زه محمد نبی او سرجی چې دی موږ یو پلیټ فارم چې سي لپاره موږ دا پیغام راوړی چې سوشل میډیا ته د خپل ځان لپاره څنګه ښه پروډکټیو استعمالولی سي چې په هغه کې ته هغه شان وګورې چې هغه اکیډمیکلی سره پاره شي. چونکې ته د 9 10 فرست ایئر سیکنډ ایئر سټوډنټ یاست نو سي لپاره د اکیډمیکس لپاره ته به اکیډمیکلی استعمالوي، ته به اکیډمیکلی شان پر ګورې. بیا ته ستا یو سوچ دی چې زه پیغام او دنیا ته ورسوم، ته هغه پوډکاسټینګ کولی شي نه، یو کوچنی کلیپ جوړولی شي 3 سے 4 سے 5 سے 7 منټ، نوٹ مور دین 7 منټ چې هغه بیا پر خلکو بوجیږي. په هغه کې ته د دنیا یو ډېر غټ پیغام یو کوچنی جوړ کړي او ټوله دنیا ته ته رسایي کولی شي. او بیا د دې لیټریسي دا شی چې ته به کریټیکلی شان انالایز کوې، ته به خلک شان ریسرچ کوې، انویسټیګیټ کوې، بیا به هغه د تحقیق مرحله چې د هغه ته د تصدیق رسوې بیا به یې مارکیټ ته تور کوې. نو دا یو ډېر ښایسته پلیټ فارم دی چې ته په دنیا خپل سوچ، خپل آیډیا، خپل علمي اعتبار، خپل علمي هنر چې دی هغه د نور دنیا پورته رسولی چې دا کار کولی سم، دا کار کولی سم. ته یې بلدلي په ځنګل کې واله کې کډیان سره کار بانسونه سره ودرې کور جوړ کړي. دا رنګه ته یو اکټیویټي کولی شي. اوس چې په هغه باندې ته خبر یې یا په یو بدله یا یو مووي یا د یو چا ناچ ګانه درته رارسېږي، ته باید چې خپل شی در هغه ور ورسوې، یو خپل دی سوچ جوړ کې په دا معاشره کې د هغه کسانو سره جوړ کې. بیا چې دا څونه ته اکیډمیکلی دا شی جوړوې د معاشرتي د ډیولپمنټ دپاره جوړوې، دا مطلب که یو سړی کوي بیا 100 کسان شي، 1000 کسان شي، بیا هغه په هغه سفیر کې چې هغه الګوریتم دی هغه پوزیټیو شان ښکاره کوي چې په پښین کې یو پوزیټیو اکټیویټي روانه ده، په بلوچستان کې یو پوزیټیو اکټیویټي روانه ده. خلک سوشل میډیا په اکیډمیک پلیټ فارم د وجې یو د بل سره کنیکټوي، یو ډېر ښه سوچ دی او خپروي. سر ته ولوی سایکولوژي، مثال سایکولوژي کم علم دی چې هغه موږ حاصل کو، او بل کم سوشل میډیا چې ده لکه فیسبوک یا داسې نور دغه څخه موږ څنګه د غلط خلکو څخه ځان وساتو چې مثال هغه بله ورځ بیا موږ هیک نه کړي. دا دوه کوسچن دي. تھینک یو. اول خو سایکولوژي چې دی هغه د نفسیاتو د انسان په کوم رویې او اټیچوډ جوړیږي، کوم د خپل ایکسپیرینسز د کوي، یا الله تعالی انسان ته دماغ ورکړی دی او هغه د دماغ څرنګه استعمال راولي او د دماغ پر معاشرې، د معاشرې پر دماغ باندې څه اثرات دي، په دې علم ته چې دی هغه سایکولوژي وایي چې هغه د نفسیاتو، د دماغو، د رویو او د سوچو چې دی هغه مجلسونه پر کېږي. دویم مجلس ته دا وکړي چې موږ د دې څخه موږ څنګه د هغه نیګیټیویټي څنګه موږ کاونټر کړو. ما اوس دا یو ځوان کوېسچن هغه ته وویلې چې هغه الګوریتم هغه کوم چې نیګیټیو شان تا ته راځي، اول خو که ته په دې خبر یې چې دا شان غلط دی، فیک دی، دا ما ټریپوي، ما غلطوي، ما یو غلط سوچ له بیا زما د معاشرې او د سیاسي او سماجي ژوند را خرابوي، هغه شان به ته نه ګورې. نو ما دې ته وویل ما ته هر شی چې دی هغه سکرول کوئ نه، تیز سرچوه. و سرچ چې وراسې چې باید زه نن د زولوجي ټاپک ګورم، زه د میث ګورم، زه د فزیکس ګورم، زه د کلایمټ چینج د ګورم، هر هغه ټاپک چې ته ورواچې بیا د هغه الګوریتم چې دی ته پر آی شي باندې راولي، بیا هغه تا ته دغه ریلیټډ شان ښکاره کوي، بیا تا ته هغه فضوله شان، هغه ناچ ګانې هغه تا سره اړوي. نو ته به کوشش کوې چې شان چې دی هغه سرچوې به. او بل پرایویسي چې ته هیک نه سې، د پرایویسي خپل پروټوکول ته به ستا مثال کې تور به چې ته کوم پاسورډ ورکوې هغه به غټ پاسورډ ورکوې، په هغه کې یو ملټیپل کیز ورکوې، هغه پاسورډ به د بل چا سره به نه شیرې،
اور هر اپلیکیشن چې ته فری لرنلوډې اگر تاسو ډیټا غواړئ چې زه شوډ آی ایکسس ټو یور کانټیکټس یور لوکیشنز یور پرایویسي هغه به چې دی هغه به نه کمپرومایز یا هغه شان به ریجکټ یا هغه شان به نه ورته کوي او خلکو ته به خپل اکسس نور کوي زما لوکیشن چیرې دی زما انفارمیشن څه دي زما ډیټا څه ده نو ډېره شان چې دی هغه به ته لیمیټایز کوي نو دا څونه پر دې باندې سوچ کوي فکر کوي شان مزید ګوري بیا به دې کې ته د پرایویسي ډیجیټل پرایویسي چې دی هغه د هکېدنګ څخه بچاویدلی شي. ما کوشن دا دی ستاسو سر چې مثال د زموږ د معاشري چې مثال د کومه میډیا ده دا اوس خلکو د تر بوللې ده چې مثال بس ویډیو د وره کلای کامنټ ټایپ سپیچ کې خبره وکړه د میډیا خلکو ډیر نن سیریس اخه سرګز دی نه وایي چې شي دا کنه بس ویډیو د وره کلای کامنټ سي دا تر پردا نه بولی چې مثال وسلان کې د خلک څه خل دسته یو ویډیو ګوري اکاونټ ګوري د کلملا سوال مو د ټوفل د آیل ټیسټ کاوه انګلند د برتانیې ټیسټ مرکز مجه خالي اکاونټونه وکتل نو د زموږ معاشره کې اوس دا دونګه عام دی چې یو لکه ویډیو پر لکه کوم مثال هغه بل ان ریسپیکټ ویډیو یا خراب ویډیو یا مثال د خاصه ابل لیول ویډیو نو دا بهشته دا خبر ورته وکړي چې مثال دا کوم ویډیو دا مثال د نیگیټیو د ریسپانس درک د نیگیټیو ریسپانس درک ته پر ځان رانک نو دې د پارت څنګه پروټیکټ کړی دا یس ثانک یو اصل کې دا ډیولپمنٹ چې دی یو سوچ ته برابرې دا یو ارتقائي عمل دی دا انقلابي عمل نه دی یعنی انقلاب خپل د ارتقا حصہ ده دا یو شی په خپل اور یو دم نه کیږي دا د یو پروسس حصہ ده دا همیشه موږ په دا کیریئر کونسلینګ باندې سیشن کو پر ایجوکیشن ډیولپمنٹ باندې کو وتی توای چې تی اکیډمیکلی شان وګوري د دې فائدې دا دي دا شان نقصانات دا دي هغه شان چې هغه تاسو در معلومه ګوره اوس معاشره چې زموږ معاشره چې دا هغه اکیډمیکلی میچور نه ده پولیټیکلی میچور نه ده سوشلی میچور نه ده نو معاشري چې میچور کیږي هغه په علم باندې د علم په مجلسو باندې د علم پر تقریرو باندې د علم چې کوم ډسکشنز کیږي کوم چې پر دې باندې کلبونه دي هغه جوړ شوي دي دغه چې سر ډیریږي بیا دغونه شعور راځي نو ته به کوشش کوې چې هر هغه شی چې ستا معاشره نه قبلوي که ناچ ګانه د فضول شان دي هغه به اګنوره کوې هغه خلک به اګنوره کوې ته به هغه شان ګورې چې هغه شان چې دنیا اورېدنګ غواړي یعنی ته که اوس د ساينس د ټیکنالوژي یا د اے آی په مت کې ځې ته به د سپیس ایکس پروجیکټس ګورې ایلن مسک به ګورې کوم چې د سافټویر اونر دی هغه به ګورې کوم که اوس ته راځې چې باید زه د دنیا پر حالاتو مجلس وګورم ته به هغه ایکسپرټ ګورې چې هغه د دنیا پر جدید حالات باندې ایکسپیرینس ور ایکسپرټ لري هغه شان به ګورې نو دا چې ته څونه په دې شان واخته سوې وکړه بیا ستا د لې انټرسټ هم جوړ شي او بیا د هغه شان تاله بار بار راځي بیا ته هغه کمیونټي سه ته هغه چې ته کوم سوچ کوې هر هغه انسان اوریجنالیټي هغه دی چې هغه دی سوچ کوي نو دا د سوشل میډیا الګوریتم چې دی هغه شی چې ته سوچې نو ته چې کوم خپل سوچ پوزټیویټي ته واړې چې باید زه پروګریسیو ورژن ته ځم ډیولپمنٹ ته ځم زه اکیډمیکلی شان ګورم بیا ستا د دماغ هم برابرې شي یو پوزټیویټي یو ښه کردار ادا کوي ستا په مستقبل کې په معاشره کې ستا په وجود کې دننه ښه کردار ادا کوي هغه خواته دی بیایي نو هغه شان چې دی هغه به ته ټوټلی ریجکټې اګنورې به چې بیا هغه شی چې زما معاشره نه قبلوي او زما که زه ګورم هغه زما په مستقبل کې زما اوس ټایم راځه کوي او په مستقبل کې د دې نیګیټیو امپیکټس دي هغه چې کوم هغه سوشل ایویلز شان لري غیر معاشرتي شان دي هغه به اګنور کوي او ټوټلی هغه شان سره لپاره فایده دي هغه ته به راځي یس سر که څنګه موږ داسې وګورو موږ وایي په فرق کریټ کې که یو خراب شي هغه پوره کریټ خرابوي او که چیرې په یو کریټ کې ګرده کریټ خراب وي یو سم شی کښېږدي نو هغه سم شی به څنګه خراب کړي او داسې که موږ واخلو زموږ د کوم میډیا دور چې کوم دی زیاته دا ګرده نفسیاتي خوښیات تر ډېر خراب شان کې استعمالیږي صحیح شان دومره نشته کې نو دا خو موږ خرابوي که چیرې ته وایي نه دا موږ د ټیکنالوژي په تور استعمالوی سو که چیرې موږ ماضي ته وګورو په 1876 کې تقریبا الکسندر موږ ته موبایل را جوړ کړي دې څه مخکې څنګه ایجادات شوي دي ټیکنالوژي راغلی ده د هغه څه مخکې ښه ایجادات شوي دي لیکن چې څومره میډیا راغلی د هغه به دونه شان نه دي ایجاد شوي د دوی خو یعنې نقصانات زیات دي فواید دونه نشته دا ته څنګه وایي چې میډیا راغلی د شان نه دي ایجاد شوي سر داسې ریسرچ نه دی سوی سر چې موږ څنګه ریسرچ سپیس ایکس پروجیکټ څه دی چې میډیا راغلی د انسان در اسمانو د سپیس اوښتي دا ټیم مارس ته روان دي دا څه دي یس زه به ستا په مجلس سر در خلاص اول خدا مثال چې خلک وایي چې یو کریټ کې خراب سی وي
هغه ټوله کریټ خرابوي. په یوه کریټ کې چې خراب سی وي هغه ټوله کریټ خرابوي. زه خو اول دغه مثال ټوټلی اګنوروم او د دې په مثال په مت کې زه ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معاشرې یو حساب درکوم. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په عرب معاشره کې د خپل علمي او د مذهبي چې کوم ټیم یې خورول یو سړی و. سوکا سوکا یې ټیم جوړاوي ټول عرب پنسلوینیا یې جوړه کړه. دا کوم چې عرب چې کوم لیگ دی، عرب چې کوم نیشنل دی، دا کوم چې جیوګرافیکل ټوپوګرافیکل دغه لري ځای لري، دا ټوله د یوه سړي څه، یعنې د یوه سړي څه نن دا دین چې دی در ما او تا پورې را رسېدلی دی. دا انفارمیشن، دا د ډیولپمنټ، دا د معاشرې علم چې دی در ما او تا هم را رسېدلی دی. یعنې موږ به همیشه مثال هم پوزیټیو مثال ورکوو. یعنې یو سړی هر څه برابرولی شي. یو سړی و چې بلپې جوړ کړي، یو سړی و چې دا ټلیفون یې جوړ کړي، یا به دوه سړیان، دا هغه څه چې ټوله دنیا یې استعمالوي. د دې د بد سړي نیګیټیو امپیکټ شته، خو بد سړی به ته جوړوې د یو انسان سوشل ریسپانسبیلیټي سره چې هغه انسان جوړ کړي. هغه شان چې پر سوشل میډیا باندې د تاسو ناسیاله جوړي هغه شان مه ګوره. هغه شان جوړ کړه چې تا سیال جوړي، د ځوانانو سر دې جوړي، په مستقبل کې ښه ښایسته مستقبل درکوي، هغه شان به ګورې. بالکل دا سوشل میډیا چې نیګیټیو استعمالیږي دا پر دا ټین ایج باندې استعمالیږي. ټیک شو؟ دا د 14 ساله چې واخې در 24 ساله پورې پر دې ایج باندې چې دا ډېر غلط استعمالیږي. اوس پر د هغه چې د هغه شی پوزیټیو استعمال شي، نو دا پوزیټیو استعمال چې دی دا تا در کامیابۍ پورې رسوي. محنت به تا خامخا کامیابه کوي. پوزیټیو محنت به تا خامخا دا هنرمند چې دی دا به کامیابه کیږي. دا به د جدیدي دنیا عیسا جوړیږي، خامخا به جوړیږي. یو سړی 2-3 سړیان خرابولی شي، دغه یو سړی ټوله معاشره سمولی شي. اوس ته به کوې چې کوم دا خرابي چې ده دا په ډېر زور باندې پیلاویږي، لیکن کوم دغه سم کار چې دی دا لږ پروګریس غواړي. دا د سوکا پیلاویږي بیا خورېږي. ولې ګرد مر بد کار چې دی هغه ټیمپرري وي، ښه کار چې دی هغه پرمننټ وي. د خوبصورتي یې دا بیوټي یې دا ده نه. ته که اوس ښه کار ګورې پر سوشل میډیا به دا به ته پرمننټلی ګورې، هغه تا ته خوند درکوي، ولې په هغه کې تا د سټسفیکشن د زما لپاره فایده راکوي. کوم شی که غلط شی ګورې هغه ټیمپرري وي، هغه ثابت ځنه اوسي. نو هر هغه شی چې په معاشره کې بد پیلاوي، پر سوشل میډیا باندې بد پیلاوي، او هغه شی چې پر سوشل میډیا باندې ښه پیلاوي پروګرس کې، هغه به ته ګورې چې سوشل میډیا راغلی ده، ټیکنالوژي سپیډ زیات شوی دی. یعنې مخکې که 100 کاله مخکې یو ساینټیسټ یو پبلیکیشن استی په یوه ورځ کې یا په کال کې، دا ټیم په یو منټ کې پبلیکیشن په لکاو پبلیکیشن وځي. ته اوس ګوګل ته ورسه، ګوګل سکالر ته، چې دا ټیم د تاریخ سره واخې در اوسه پورې 100 پبلیکیشن شوي دي، او بیا سبا وګوره په هغه کې به ملټیپل چې دی هغه شان ایډ شوي. ساینس او ټیکنالوژي چې ده دا همیشه و ترقي خواته ځي، او میډیا چې دی یو پلیټفارم دی د کمیونیکیشن ده چې درته پورې ساینس او ټیکنالوژي را رسوي. نو ته باید چې د هغه رسایي چې د هغه یو پوزیټیو وی باندې واخې چې ستا دپاره فایده شي. د ځان دپاره به فایده ګورې، نقصان به نه ګورې. په دا شک دی میوزیک هر چا ته خوند ورکوي، ډېر سپیسیفیک ټایم باندې وګوره، دروند مجلس وګوره، دروند میوزیک واوره، ښه ښایسته مووي وګوره. سپکتوب نه په معاشره کې خلک خوښي، نه پر سوشل میډیا خلک خوښي. نو که ته وایې چې د معاشرې دپاره سیال سم سړی جوړ سم، نو ته چې دی ته به د سوشل میډیا چې دی هغه یو پوزیټیو ریسپانس به ورکوي، په پروګریسیو ورژن کې به استعمالوي چې هغه تا ته فایده درکړي. تھینک یو سو مچ اور الله حافظ.